ټي ام او صاحب راغلی دی کله وزګاري موږ به ورکړو ټیم به نن موږ دفتر ته ورځو انوسي به کینسل کېږي ټي ام او صاحب ته اوس هم موږ براګه کوو که دا انوسي کینسل نه شي پرون ما په خپله ما پسې خانانو بورډ والی دی ګاډی په موږ باندې راخېژولی د مرګ نه خدای موږ بچ کړي دي د خانانو حق موږ نه خورو خو یو صحیح ځای او په هغه ځای باندې دوکان د را جوړېدو حق دا نن د دې مارکېټ خبره نه ده چې زه ووایم چې یا دا خان ښه سړی دی یا جزه دی یا به زه د څه صبر وکړم سبا هغه مارکېټ دی بل سبا دا ټول مارکېټونه په یو ناب دي هر مارکېټ دا و چې څنګه ناب شو 32 فوټ یې من دی 32 فوټ کې تا 12 فوټ راونیو کوټې ګلۍ ته را جوړه شو په دې کې بیا نه ګاډي تللی شي نه پکې دوکانداري کې دوکانداران به بیا د دې نه ځي نو الرېډي خو په بازار کې د بدامنۍ د لاسه داسې صورتحال جوړ دی چې بازار شل پروت دی بل طرف ته روزانه موږ ته دا مسلې راځي موږ او ټي ام اې موږ ګریوان یو موږ او خانان موږ ګریوان یو نو برای کرم موږ د ټي ام او صاحب نه عاجزانه درخواست دا کوو چې د دې ټولو بازارینو تا زموږ دپاره نوکر کړی دی د ځان څخه په موږ دې لګولی دی د دې ټولو بازارینو په خادم باندې مکمل اعتراض دی هلکه اعتراض ټولو بازارینو په خادم باندې اعتراض دی اوس خاموشه شئ بس وشو خادم زباني نوسیانې ورکوي په مارکېټونو کې پټې دا زباني نوسیانې به نورې ختم شي که کوم دوکاندار بغیر د نوسۍ نه کار کوي غیر قانوني کار کوي بالکل د هغه په تاسو څه قانوني کاروایي بالکل هغه په تاسو باندې حق دی هغه تاسو وکړئ خو برای کرم ما به دې کې وینا د مخکې نه کړې وای دا زه متنازعه ده ټي ام او صاحب دې کې نوسي مه ورکوه هر څه لکه مه ورکوه و چې دې له هر څه قانوني لاره ټي ام او صاحب ګوري چې داسې قانوني لاره چې پکې قانوني پیچیدګیانې نه وي د هغه لارې د ټي ام او صاحب راولګي او د انوسي دې کینسل کړي او خادم دې سسپینډ کړي او دفتر ته به فاروق صاحب زیر الله به شیخان صاحب شاه محمد صاحب موږ دا ټول د بازار د مشران بدل شو 15 کسان به دغه شو انکوایري کمیټي به جوړ کړو د 11 بجو چې کوم پریس کانفرنس موږ په بازار کې په کار پریس کلب کې ته ورکړو چونکې ټي ام او صاحب دلته رااله موږ لا د پریس کانفرنس نه مخکې موږ د ټي ام او صاحب شکریا ادا کوو کوم مطالبات چې زموږ د غیر قانوني د قانوني نشي کوم تحفظات په ځبانه ابانه ټي ام او صاحب په خپل رااله ویزټ یو کاغه آگاه شو او ټي ام او صاحب په خپل دا ومنله چې زه مس ګایډ شوم انجینیر او خادم د وجنه او زه به دې کې انکوایري کمیټي مقرره چې څوک هم په دې کې دغه به زه سزا ورکوم او انوسي به زه د قانوني لارې زه بیرته کینسل کوم صحیح ده که د ټول دوکانداران داسې خوښه ده 4 بجې به موږ 4 بجې به د انوسي حواله سره خبره کوم د بازار چې چېرته هم ستاسو دوکانونه جوړوي یا دوکان جوړوي یا مارکېټ جوړوي نو کاینډلي افیس ته راځئ زباني هغه مه کوئ ځکه سبا ته نن سبا قانون پاټه دوزي ته نو سبا ته که تاسو جوړ کړئ نو وروسته سره دا غږ شته چې که تاسو یونیورسټي ته سره نو هغه درنه ورانولی شو نو تاسو چاته هم که زه په خپله ځاني باندې درته راشم او درته وایم چې زباني درته وایم چې یاره دومره پیسې ماته راکړه او بس خبره ختم مه یې منئ لیګل کار کوئ قانوني کار کوي سبا ته بس تاسو ته پیچیدګیانې او مسلې به نه وي درته نو افیس ته راځئ چې که دوکان جوړوئ کور جوړوئ څه جوړوئ افیس ته راځئ اپلیکیشن ورکوئ خپل لیګل هغې د فارمیلټي فیس ده هغه جمع کوئ او ستاسو کار به کېږي